ملایان لګیا دي د دې دپاره چې دا دین چې دی نو دا غور شي او دا په خلکو کې راشي خو افسوس خبره دا ده چې کله په مونږ باندې خوشحالي راشي یا مونږ ته لږ ونده کیسه میلاو شي نو مونږ بیا په د مال پای چرچه باندې پوهېږو نه بس د الله ربالعزت په نافرمانۍ کې مبتلا کېږو نو د مال د وجې نه به په نافرمانۍ کې نه پرېوځو دغه شانتې د اولاد د وجې نه به په نافرمانۍ کې نه پرېوځو د انګریز په قوانینو به نه چلیږو بلکې مونږ چې چلیږو او مونږ چې تابعداري کوو نو د الله د رسول به کوو د الله به کوو د صحابه کرامو به کوو کوم چې نیکان خلق دی د هغوی په نقش قدم باندې به ځو نو د دغې به چې دی نو مونږ ټول خیال ساتو نو د یو بل سره به همدردي کوو د یو بل به خیال ساتو د یو بل باندې به هغه خبرې نږدو کومې چې زمونږ د وس مطابق نه وي نو زنانو ته درخواست دی چې هغه د خپلو نارینهو سره همدردي وکړي او نارینهو ته درخواست دی د دوی چې څومره حوایج دي نو هغه به پوره کوي خو چې د دوی څه ضروریات دي د ضروریاتو نه ماسوا نارینه په دې باندې پړ نه دی او ضروریات دا دي چې کله دی یو نارینه یو شیز ته ضرورت شي نو دا به په خپله باندې بازار ته نه ځي چې په خپله باندې بازار ته لاړه شي او د دکاندار سره بیا خبرې کوي او د هغه نه جوړې اخلي او د هغه سره چې دی نو په دکان کې ناست دی خبرې ورسره کوي او بوقره چې دی نو هغه یې چوته کړي او زمونږ هغه پرده سپرده خو نه وي چې کله مونږ بوقره په سر کو او بیا روانه یې په لاره باندې نو کله چې نارینه ویني نو د هغې نه فورا بعد به دا چې دی نو خپله بوقره راکته کړي نو دا خو پرده نه ده دې ته خو پرده نه ویلی کېږي پرده خو دې ته ویلی کېږي چې د کور نه راوځي نو جورابې په خپو که لاسو ته دستانې واچوه بوقره په صحیح طریقه باندې په سر کوه دا بیا چوتومو د دې نه یو رواج مه جوړوه که زنانه بوقره په سر هغه رواج دی که زنانه یو بل داسې کار کوي نو هغه په رواج باندې کوي او په دې خبرو کې نن سبا نارینه هم مبتلا دي نو د دې نه به ځان ساتو